مسله ستا روانه ده دا زر تر زره چې ځکه چې د دنیا مینهوال دي ستا لپاره دعا کوي او ستا لپاره د خدمت منډې تړلې وشو بیا کوم چې په تېره د مردان پولیس دي هغوی هم په دغه کې ګرفتارۍ کړي دي او ستا سره اوږه په اوږه ولاړ دي دا راته وویل نیلم چې دغه واقعه راغله مختصر شان کې دا څنګه مخې ته راغله نو واقعیا زموږ داسې راغله چې زما او زما د خاوند په منځ کې داسې یو خبره یو اتره راغله چې زه د خپل مور کره یو 15 میاشتې زه خفه ناسته وم چې ما به له پیسې ورکولې هغه به کله جواري کوله کله به په یوې جنۍ خوړله کله به په بلې نه به یې ما ته ښځه ویله چې ما به ورته سوي راویله زه به یې والم زه به یې ټکولم زما داسې زندګي ده چې بس زه درته سم نشم میرې د دې نه به زه وایم چې د لارې د کوڅې د سپي هغه زندګي ښه وي خو زموږ زندګي نه ده ښه خلک موږ ته وایي تاسو ډمان یې د ډمانو سپورټ کوئ یا ډمانې دا دي ډمانې هغه دي څوک هم چې یو کار کوي څوک هم چې یو کار کوي نو هغه د مستۍ نه کوي هغه د مجبورۍ نه کوي د چا د حیا زندګي نه ده خوښه زما هم د حیا زندګي خوښه ده چې زه په خپل کور کې ناسته یم زه د خپلو بچو سره په عزت باندې ناسته یم زما بچي هم ښه سکولونو ته ځي زما بچي هم چې دی نو دغه شانتې چې دی نو د پښتنو د کورونو د ماشومانو په شانتې ګرځي را ګرځي زه په خپله په عزت باندې ناسته یم خو نه چې کوم زما په زړه کې کوم څه دي او چې کوم څه نو ماله به خدای داسې خاوند ناکړي چې زه به د سیالو یم په عزت په پردو باندې به زه ناسته یم زه به ښه په عزت ښه په درنه یم خو ماله خدای داسې خاوند ناکړو چې زه ټولې دنیا ته زه یې وشرمولم خو ماله عزت را نه کړو بل په دې کې د ټولو نه غټ لاس دی چې زما د کور دوراني زیله چې ده نو زما د ټولو نه غټ لیور دی منصفو چې منصف هم څو پیرې زه والي یم ټکول یم په ما باندې غزارونه کړي دي بل دی مسعود کم یو لیور به راپاسي چې په ورندار باندې به غزارونه وکړي په ما باندې هغه هم غزارونه کړي دي او دغه شانتې چې دی که نه زه دلته کې د مور کره ناست وم 15 میاشتې خفه زه ورسره نه تلم ما خپل لایف ما خپله زندګي چالو کړله مراد د کسانو په لاس باندې راغی زه بیا په زور په زبردستۍ باندې بوتلم که ته ما سره وخت نه تېرې زه به دې خویندې داسې کم زه به دې میندې داسې کم زه به در سره دا وکړمه درونو د یو دبل په سلا باندې لنډه دا چې دمکیانې تا ته میلاوېدې بار بار ما ته دمکیانې میلاوېدلې نو ما یې زما ته 2 ماشومان زما بچي دي ما یې زه بس پرېږده کو زما زندګي کو ښه ده کو خرابه ده کو په ما باندې خاورې اوړي کو نه اوړي زما بچي دي د دې خپلو بچو دپاره زه زندګي تېروم اخره کې مراد داسې کارونو ته لاس واچو چې هغه دي نه خدای پاک په ما وکړي لا اله الا الله محمد رسول الله زه داسې پاک یم لکه څنګه چې دی په انډه کې چې څنګه زیړی پاک وي خلک په بېنظیرې پسې خبرې کوي نو زه خو معمولي غونته کې خاورې پیداوار یم چې خلک په ما پسې خبرې وکړي چې چلو شو خو خیر دی زه تاسو ټولو ته یو ریکویسټ کوم چې ستاسو به هم په کور کې خویندې وي میندې به وي چې تاسو چاله عزت نشئ ورکولی نو پلیز د خدای دپاره تاسو چاله بېعزتي مه ورکوئ تاسو چا پسې سپکې خبرې مه کوئ اوس غوښتنه ستا سره ته څه غواړې چې څه وشي دغه ژوند پرېښودل غواړې غوښتنه زما دا ده چې ما ته د انصاف میلاو شي زما سره ما پرون ما ویډیو چلولې ده ما ته کله د یو طرف نه دمکي میلاویږي کله د بل طرف نه دمکي میلاویږي ده ما ته وایي چې زما دا مشر لیور دی د نادي خاوند دی وایي چې ده تاله طلاق درکړی ده تاله دا درکړي ده تاله هغه درکړي دا زموږ کورنۍ مسله ده زموږ نه داسې طلاق شوی نه زموږ داسې څه خبره شوې ده دا د نقلي نکاحنامه جوړه کړې ده نه زما اسکول شته دی نه ما تعلیم کړی دی زه درته په قسم قرآن خورم چې نه زما تعلیم شته دی نه پې زه خبر یم خو هسې خبره کوم که ته ماله یو کاغذ راوړې چې ته په دې باندې ګوته ولګوه نو ما خو تعلیم خو نشته دی چې زه هغه پړاو کوم چې دا زما د څه دپاره دی دا زما د مستقبل دی دا زما د بچو دی یا دا زما دی یا د څه دی د څه نه دی منصف یې نیولی دی ماله چې دی نو ماله پکې مراد دمکي راکوي یو پکې بل کس دی یو مسعود دی زه د خدای پاک نه زه د حکومت نه زه ستاسو نه انصاف غواړم ما ته د انصاف میلاو شي د ګل په شانتې جنکۍ وي چې ډېرې زیاتې ښایسته وي چې زه بېنوب ته نه رسم هغو به هم داسې فریادونه کول هغو لاړلې د تورو خاورو د لاندې شولې زه یېرېږم زما واړه 2 بچي دي داسې نه چې سبا په ما باندې تورې خاورې واوړي او زما بچي چې دی د یو په دروازه کې او د بل په دروازه کې ناست وي او یا خیراتونه غواړي او یا چې دی نو یا یوې شړي یا بل شړي زما هم دا یا زندګي خوښه ده بچې ما ته منصف وایي یا ما ته مراد وایي یا ټول وایي چې ما پرېښودي صحیح ده ما دې خپلې زندګۍ ته پرېږدي زما خپلې زندګي داسې تېرېدله صحیح ده تېره به یې کړم چې زما زندګي نه تېرېدله زه به د خپلو بچو مستقبل ته ګورم خپل ځان ته به ګورم د هغې نه پس به زه د خپل ژوند د خپل د مستقبل سوچ به زه کوم صحیح کتونکو تاسو واورېدله د یو
تورسره به ورته مونږ وایو د هغې فریاد او هغې دا خبره په دې ویډیو کې هم وکړه چې که زما ما دې پرېږدي زه به خپل ژوند کوم زما نه دي خوښه دغه د سټیج ډانسونه او زما دغه شوګانې کله زه کله دې خپل شوبیز ته دلته کې ما د مور کره راولېږي هغه هلته کې بدعملي کوي په جنکو پسې ګرځي عیاشي کوي هر نمونه هر څه کوي ما ته ښځه نه وایي زما لیور په بلې ویډیو کې ویلي دي چې دغه د خاوند یې په پینډه کې 15 ورځې پروت وي 6 ورځې پروت وي ښځه چې ده په کور کې یوازې پرته وي زه شکر دی د خدای د کور ته تللی یم د خدای د لارې نه خبر یم زما د باغې پاک ځای قسم زما د کعبې شریفې په سر قسم چې زه په خپل کور کې یم نه ما له وسه پورې نه سړی راغلی دی نه ما غلط کار کړی دی نه د خدای پاک په ما باندې غلط کار وکړي ده چې دی د ما غلط کار ته مجبوروي او نه دی نن زه دا غلط کار واله زه نه یم ځکه زما د نن دا حال دی نو زه د دې زه حکومت ته دا اپیل کوم او پولیسانو ته دې ټولو ته چې ما سره دوی کم سپورټ وکړو کم یې ما سره مدد وکړو نو خدای دې دوی له ترقي ورکړي خدای دې د دوی نور هم ترقي د مردان د پولیس نصیب کړي چې څومره ما سره هیلپ وکړو څومره ما سره منډه وکړه او ما سره منډه وواله بس زما هم دا خبرې دي او بس چې چا باندې هم خیله کېدلې وي بس د پلیز د خدای دپاره شیر کوي او د دې نه عبرت واخلئ بس چې د آینده دپاره چې باقي په بلې تورسري باندې چې دی نو بل سړی داسې ظلمونه نه کوي جی کتونکو تاسو وکتل دا هغه نیلم ګل چا چې سورج وړاندې ویډیو راغلی وه په هغه ویډیو کې دی خپل د زړه فریاد کړو بیا د هغې په ضد باندې بلې ویډیو راغله نن موږ د هغې په کور کې هغې سره موجود یو وخت په وخت به زه به راته د ریپورټر دا خبره وکړم چې کوم د مردان پولیس دي هغې ورسره ډېره مرسته وکړه یو کس پکې هم نیولی دی د هغې نه علاوه چې کوم نور کسان دي هغې د دمکې ورکوي وخت په وخت پولیس هم دې له راځي خو بل د دې چې کوم سوال دی نو دغه طاقت دی هغه بیا یې وکړم تاسو ته پته ما 14 کاله ما پنو کو هر څه زما ښه په لاسو باندې وښه تاسو لیدلو پیسې د لاس سره د انسان له خدای پاک ژوند ورکړي زندګي ورکړي دا یې عزت د پردو سره منګه دغه وایي خدای پاک زموږ ګټه د ایمان نصیب کړي دا دنیا پانی دنیا ده په دې باندې انسان نه نازېږي خو زما خاوند چې ما سره وران شي ما ته وایي دا ګټه وټه زما ده زمانې زما بنګړي دا ګوره په زوره باندې ما نه ویستې دي زمانې زنځیرونه زما نه وشلولو زمانې ګوتمې ویستې دي زمانې یو آیفون موبایل واغستو یو زما چې نوی موبایل بل لاوتی 79 موبایل دی یو هغې رانه واغستو زما سره 7 روپۍ وي زما نه یې هغه واغستلې ګاډی ما نه وتښتو زه دغه شان د خدای په خدای کې زه په دغه یوه جوړه کې زه د خپلې 2 بچو سره پرېښدم نو زه بار زه دغه یم چې زه د خدای پاک نه او زه ستاسو نه زه انصاف غواړم ما ته د انصاف میلاو شي یو خبره بل هم ده نیلم میډم چې لکه مثال په طور دغه څیزونه تا نه واغېستل ته په دې زه به یم چې خفه پې نه خو ته وایې چې ما د نوره پرېږدي ژوند زه یم ما د نوره پرېږدي د دې نه یو جوړه یو 2 ماشومان سره خوشحاله شکر الحمدلله زه پې ښه خوشحاله یم بس ما دې پرېږدي او پن دې نه دی خوښ زما پن نه دی خوښ زما په نصیب کې چې دی که نه چې زما په نصیب کې وي د خدای له طرفه وي زما دې پې صبر وي او چې په ما باندې انسان کوي خدای دې را باندې د بل طرفه رحم وکړي چې په ما باندې داسې ښه غونته کړي ما ته د دې نه مخکې ما ته ووایي چې په ما باندې خدای رحم وکړي چې زه خپل د بچو مستقبل ته وګورم خپل ځان ته وګورم چې زما ژوند زما لایف ښه روان و په دې فن کې اخر دي څه په دې کې تشه بېعزتي ده په دې کې تش شرم دی خو چاته سمه خبره کړم نو هغه به تا ته په غلطه باندې اړوي مننه یو جهان مننه جی کتونکو تاسو وکتل چې کوم دغه نیلم ګل وه خپل فریاد او خپله غوښتنه یې کېښودله او موږ هم غوښتله چې دغه څه واقع شوې تاسو سره شریکه کړو خپل ځانونه ډېر خیال ساتئ او چېرته چې هم یې خوشحاله اوسئ کیمرامین ما سره دا وخت زما سلیمان دی او زه ملک اسماعیل صفدر الله په امان څه خبره بله کې د سلیمان چې دی زه د ده هم ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې راغی زما نه انټرویو واخېسته ستاسو هم ډېره مننه خدای د ستاسو عزت وکړي چې تاسو راغلئ تاسو زما د زړه بیان تاسو زما د زړه حال واخېستو خدای دې ستاسو هم کامیابي ترقي نصیب کړي زه د مردان پولیس KPK ته زه سلوټ کوم زه ورته سلام کوم چې زما سره مدد زما سره هیلپ وکړو او بل چې دی بل د ځانونو ډېر زیات خیالونه ساتئ ما په دعاګانو کې یاد ساتئ او زه به تاسو په دعاګانو کې یاد ساتم د خدای په امان ختم جی دی کو بس موږ هم وایو چې د خدای په امان خپل ځان خیال ساتئ